خبچیا بسم الله الرحمن الرحیم نن ټاپک بچی زموږ سره الیمینیشن ریاکشن څه شته الیمینیشن اوس الیمینیشن ریاکشن په دې مخکینی لیکچر کې تاسو ته ما ویل چې زموږ سره د ایڈجسنٹ کاربن اټمونه یا ګروپ اف اټمونه څخه کوم چې دار مغول دي او کاربن سنگل بانډ مسله کنورټ کیږي چې ډبل بانډ ټیک ده بیا د دې دوه میکانیزم تاسو ته وایو چې یو E1 میکانیزم د سره E1 میکانیزم دی پوه شئ E1 میکانیزم او دا خبر ډیټیل سره موږ کړل یاد دې ده صحیح شو سیکنډ ټایپ چې دا څه شي بچیا E2 میکانیزم د سره E2 میکانیزم دا په دې مخکینی لیکچر کې موږ فولي ایکسپلین کړل نه نه زموږ ټاپک څه شي بچیا E2 میکانیزم څه شي دی E2 میکانیزم اول تاسو دا وپېژنئ چې یاره د E2 څه مطلب دی E mean elimination the E mean elimination mean removal or 2 mean bimolecular ठीक तो बच्चा the word bi mean 2 मतलब دا دی چې کوم زموږ سره ریټ اف ریاکشن دی کیمیکل کاینیټک سټډي د دې موږ کوو کنه نو په ریټ اف ریاکشن کې زموږ سره څومره مالیکول حساب دی چې 2 حساب دی 100 حساب دی 2 حساب ځکه دا څه بچا मतलब E2 میکانیزم ته وایي دوه مالیکول مطلب دا دی چې څه کېږي په دغه الیمینیشن کې حساب اوس دا بیا نو درای څنګه چې بچي موږ SN2 میکانیزم کړل څه شي کړل SN2 نو خبره د SN2 په شان دی خو SN2 چې د نیوکلیوفیلیک دی دا څه شي بچي دا زموږ سره لکه د نیوکلیوفایل په پرزنس کې او دا زموږ سره د بیس په پرزنس کې تاسو ته ویل چې نیوکلیوفایل مطلب راځي په کاربن پازیټیو باندې چارج اٹیک کوي په کاربوکیټاین باندې اٹیک کوي دلته په کاربوکیټاین اٹیک نه کوي دلته په اٹیک بچا باندې کوي چې په هایدروجن آیون باندې اٹیک کوي صحیح ده دا مې یاد ولرئ بچا E2 تاسو ویل شي بچا چې دا سنگل سټیپ میکانیزم دی سره سنگل سټیپ میکانیزم دی صحیح ده بچا مطلب په دې سټیپ کې bond breaking or bond formation at one time की जैसे कि बच्चे at one time की simultaneous होता था स्वेलिश उस दाहू याद बदले बच्चा यो खुदा बंदा याद बदले जो समूह सर बदलते किससे की बच्चा प्राइमरी चिकम अल्काइल हैलाइड जैसे बच्चा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड चले अब ऐसे कि लक्ष्य चे SN2 वाला बंदा पे शंबदी के प्राइमरी खबर है प्राइमरी अल्काइल बसे چې دا وزن سره حساب له بسې چې په E2 میکانیزم بدا فالو کوي اوس د دې موږ یو एग्जांपल اخلو خپل پتا سونرم پوه شي एग्जांपल په چې څه ځلما प्राइमरी अल्काइल هلار ځخه راغلی لیټس سپوز प्राइमरी کاربن سره چې ها کاربن ته وایي چې بل کاربن ته ماټي شي دې پوه شو او چې کله دا प्राइमरी کاربن دی د प्राइमरी کاربن ته مطلب هیلوجن اٹیچ دی ساټه د دغه ایکس اٹیچ کوم تاسو بي ار اٹیچ کوئ لیټس سپوز بي ار اٹیچ کوم په کتاب کې څو غلې کې بي ار مزبیا ولیکم که ایکس تاسو هر څه لیکل شيخه بي ار په کتاب کې بچا زما د ایکس په څه لیکم بي ار ځکه ایکس برابر دی د څه شي فلورین دی برومین دی او بل څه شي بچا آیودین دې به تاسو ار یو اٹیچمنت کولای شئ صحیح ده ها نو دا څه شي چې دا پرایمری کاربن او پرایمری کاربن ته هیلوجن اٹیچ نه دي څه بچا پرایمری الکایل هایډرایډ وته دا ته وځه هایدروجن اٹیچ کوو څو ته اٹیچ کوو چې هایدروجن صحیح ده بچیا نو چون کې زمون سره تاسو ویل شي نه چې الیمینیشن ریاکشن کېږي in the presence of base اوس ما تاسو چې دا زمون سره سنگل سټیپ دی سره سنگل سټیپ دی چې سنگل سټیپ دی په E1 کې زمون سره د مخکنه کاربوکیټاین جوړ شوی او هایدروجن آیون کې زمون سره څه چې ډیر زیات څه چې ایزیلی په اسانه باندې اویلیبل هم نو لکه ریموو کېدای شو زمون سره او ته ایزیلی मतलब ښکارا وته په هایدروجن باندې پارت او چار راغلی وته نو هغه باندې مطلب دا څه چې کوم بیل سو هغه سبا کارو چې ویک پکارو سبا کارو ویک پکارو دلته چون کې د دې روغ رمټ مالیکول نه H پازیټیو نو کول نو دا ګران کار په دې وجه باندې راځي چې کوم بیس پکار دی او H نیگیټیو زما خو وګره دا څه پکار دی چې دا سترونګ پکار دی یا نه څه پکار دی سترونګ بیس پکار دی په E1 کې زموږ سره ویک پکار څه پکار ویک دا پکې ول فرق شو صحیح ده اوس ګورئ زموږ سره تاسو ویلی شئ میکانیزم چې یاره دا برومین چونکې الکترون نیګیټیو دی تاسو ویلی شئ چې this bromine will withdraw the electron from a carbon
صحیح ده دې برومین د کاربن سره چې الکترون ځان ته په برومین باندې کم چارج شو نیگیټیو پارشل نیگیټیو شو چې کله د سره زموږ سره د الکترون د دنه درک د دې کاربن سره الکترون کمې راځي پارشل پوزټیو ټیک شو نو د دا کاربن به الکترون راکېږي د ایډجسټنټ کاربن پرې پوه شوي نو دې کاربن سره د الکترون کمې راځي دا کاربن به الکترون راکېږي د هایدروجن هر یو هایدروجن تاسو لیکلی شي چې پوه شوي په دې هایدروجن کم چارج راځي پازیټیو دې ته انډکټیو افیکټ وایي دا څه وایي انډکټیو سنگل بانډ په ځای باندې مطلب دا کم الکترون میټران په چین کې دغه شی دې څه وایي دې ته انډکټیو افیکټ وایي دا او ایچ اوس اٹیک بچا بنو کې بچا صحیح ده تاسو لیکل دا باندې بریک ډاون شو دا باندې څه شي د خارج شي تاسو په ترانزیشن سټیټ هم لیکل شي بلکې زیرو لیکم ترانزیشن سټیټ په کوم لیکم چې نور کلیئر شي ها دا هایدروجن په خپل ځای دا په خپل ځای چې کوم باندې دا ماتي په ډاټا ټرانس شو کې دا باندې شو هیڅ پازیټیو دا باندې څه جوړ شو باند بریکینګ او باند فارمیشن له په ډاټا ټرانس کې پچ شو مخکې دا سنگل باند موجود او یو باند ته خدا د هایدروجن لا شو دا باند جوړیږي ډبل باند ته کنورټ کیږي صحیح ده بچا دلته اوس یو هایدروجن تاسو اٹیچ کړئ دا بل هم شو او دا برومین چې داسې شو دا کیږي نو دا هم تاسو په ډاټا ټرانس کې شو دا څه شو چې this is transition state دا سره transition state टी एस mean transition state اخر کې تاسو یې شي چې زموږ سره څه شي بچا کاربن ډبل باند ته کنورټ شي یو واټر را لسره دی بچا H2O را دی او بل کې موږ شو چې بچا برومین په نیگیټیو باندې سکی نیگیټیو باندې چې ورسره دی اوس کله ته ګورئ کنه سنگل سټیپ خبره خو کلیئر شو کنه د پرایمری الکاین هلر خبره خو کلیئر شو کنه اوس موږ ګورو چې د E2 چې کوم ویل چې بای مالیکولر دی نو chemical kinetic study موږ کوم rate of reaction تاسو ویل شي کنه rate of reaction single step ته بچی کنه is directly proportional base هم شو OH negative تاسو لیکل شي concentration of OH negative into concentration of alkyl halide ازوري کما بلکې دا ول تاسو لیکل شي ټیک ته بچی که بیا تاسو دا ریلیشن کاست کنه بدوي نو دا ایکویشن ته واړو ایکوال ټو دا بس بدل کې بچا کې باندې کې سره بچا پروپورشنالټی کاست کنه چې ریټ کاست کنه سو ریټ کاست دا ریټ ایکسپریشن دی سره ریټ ایکسپریشن که په ریټ ایکسپریشن کې تاسو ګورئ بچا څومره مالیکول په کې سمجل یو بیس دی یو سره الکایل هلایډ سره الکایل هلایډ نو 1 + 1 = 2 نو ریټ څه برابر شو بچا 2 ریټ 2 برابر شو څه برابر شو 2 نو دې خبره کلیئر شوه E2 چې کوم میکانیزم دی هغه سره بچا زموږ سره بای مالیکولر سره بای مالیکولر دی ولې چې په ریټ اپریشن کې څومره مالیکولر ساخت بچا دواړه پکې حساب پرې پوه شوي دین چې مخکې په پریوس لیکچر کې مونږه دا کړی دا سلیکشن دوباره بیا هم دې وګورئ په کتاب میثاق کې ٹھیک شو او دا مو سره نن وګورئ خیر سره کسبه کې بیا ویل شي ها پوه شوي